لداو د درجه متوسطی طالب علم محمد داود چې ډیر په ښایسته انداز کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې او د مسجد نبوي سیر په موږ باندې وکړو. دې نه وروسته زه د دې مدرسې سابق مدرس او زموږ د دې علاقې ډیر نامور عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی وزیرزاده صاحب استاد دارالعلوم چارباغ د هغه په خدمت کې درخواست کوم چې هغوی راشي او دې مجمع ته د خپلو زیرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. جناب حضرت مولانا مفتی وزیرزاده صاحب استاد دارالعلوم چارباغ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر فاش گویم آنچه در دل مزمر است، فاش گویم آنچه در دل مزمر است، ای کتابی نیست چیزی دیگر است. جانو چو در ربط جا دیگر شود، جانو چو دیگر شود جهان دیگر شود. صدر محفل معزز علماء اکرام، عزیز طلبه عظام او د دې علاقې په دین باندې میونو مسلمانانو ورونو، دا یو مبارک مجلس کې مونږ او تاسو ناس یو چې د دې نسبت د الله د کور سره، د مدرسې سره او د الله د کلام د ختم سره هغه لګېدلی دی. د جماعت ته د الله کور دی، د الله کور د امن ځای دی، د الله کور د رحمتونو ځای دی. د الله کور ته داخلېږي د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک عمل دا دی چې دعا ووایه اللهم افتح لي ابواب رحمتک. اے الله د رحمتونو دروازې ما ته کولاو کی، دا ځای د رحمتونو دی. مونږ او ستاسو د مجلس نه د الله رحمتونه هغه چار چاپېره ورېږي. بل د مدرسې نسبت، مدرسه ځای د دینی سبق، عزتمندو مدرسه څه ته وایي؟ د دینی سبق ځای. دی سروم د الله د دین هغه نسبت لګېدلې، د الله د دین د سبقونو ځای. استادانی او شاگردانی او په منځ کې د الله قرآنی، دا کیفیت او دا حالت دا ځان لا لوی د برکت د خیرونو د ثوابونو خبره ده. د مدرسې وجود په یو علاقه کې دا د الله د طرف نه نعمت عظما ده.
کاش چې مونږه د دې نعمت هغه استحضار زمونږ په ذهن کې وي. او دا د الله رب العزت د طرف نه مونږ لوی نعمت ګڼلې. نن دا پروګرام دی، پکار ده چې د دې علاقې خلق هغه دلته موجود وي، د مینې محبت هغه اظهار وي، د خوشحالۍ هغه اظهار وي. لیکن زما عزتمندو دا زمونږه هغه دینی کمزوري ده، دا زمونږه هغه بې قدري ده. خو بیا مو الله ډیر قدردان ذات ته. څه خلق به داسې دلته چې هغوی ته د دین قدر به وي، د دینی مدرسې قدر به وي. نن دلته د خو شانه خلق راغلي، ستاسو میلمانه دي. نن دلته مدرسه موجود ده، نن مدرسې مونږ ته دا بهترین محفل راکو. مدرسې مونږ ته خپل هغه کردار وخو چې زما کردار دا دی چې د الله د کلام خدمت په تاسو کې به ښکلي ښکلي قاریان پیدا کوم، ښکلي ښکلي علما پیدا کوم، د دین خادمان به پیدا کوم، مسلمانان به پیدا کوم. دینی مدرسه یو صحیح مسلمان پیدا کړي، دینی مدرسه یو صحیح ایماندار پیدا کړي، دینی مدرسه د الله د کلام حافظ پیدا کړي، دینی مدرسه بعمل عالم پیدا کړي، دینی مدرسه خطیبان پیدا کړي، دینی مدرسه علما پیدا کړي، دینی مدرسه هغه محدثین پیدا کړي، دینی مدرسه هغه مفسرین پیدا کړي. او زمو استا معاشره کې دغه علما هغه بیا دینی خدمات کوي. دا د مدرسې کردار دی زما عزتمند. او د مدرسې اهمیت د دین پته لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د اسلام اولنې جماعت مسجد قباء داغي بنیاد کې خودلو، داغي نه رستو د مسجد نبوي بنیاد کې خودلو، داغي سره د مدرسې صفه بنیادوم کې خودلو. گوی چې اسلامی معاشره کې د مسلمانانو معاشره کې د مسلمانانو د پاره د مسلمانانو ته دینی هغه علم منتقل کولو د پاره داغي د مسلمانۍ باقی پاتې کېدل د پاره جماعت او مدرسه د ضروری ده. کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د جماعت بنیاد نو خودلې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د مدرسې بنیاد نو خودلې. مکه معظمه کې دار ارقم د مسلمانانو هغه مرکزو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورې ته تشریف یوړلو، نو مسجد نبی او مدرسې صفه د مسلمانانو مرکز وګرځیدا. دا مرکزی ځای دی د مسلمانانو، دا د مسلمانانو مرکزی ځای دی، دا دینی ځای دی. مسلمانان به د دیز نه دین اخلي، د دیز نه مسلمانی اخلي، ایمان دین اسلام به اخلي. خپل مسلمانی با هغه ندی جماعت نو مدرسې نه هغه حاصلې او مضبوطی با. او بیا زما عزتمندو ختم قرآن سلسله ده. ختم قرآن زه مدرسې ته په دې باندې مبارکباد ورکوم چې الله د دین د لوی خدمات اخلي. قرآنی خدمات د الله د کتاب خدمات. څوک د چا خدمت کوي؟ څوک د چا خدمت کوي؟ مدرسې والا د الله د قرآن خدمت کوي. او کوم ماشومانو چې هغې ختم به کوي، دغې ماشومانو ته او د هغې والدینو ته د هغې رشته دارانو ته ډېره خوشحالي د مبارکي، ډېره خوشحالي د مبارکي. دغه خوشحالي د دنیوي خوشحالیانو د هغې مقابله نشي کولی. دا خوشمته پلار دی چې دا هغې زوی قرآن په نازیز سره یا حفظ سره وکړو. دا خوشقسمته مور ده چې د هغې ماشوم د الله کلام ووایي. دغه خوشقسمته خاندان دی او کورنۍ ده چې نن د هغې ماشوم د 12 کالو دی، د 14-15 کالو دی، د اول نه واله تر اخره پورې د الله کلام ووایي. دې خاندان ته دا خوشحالي او دا سعادت مبارکي په دې خوشحالي شي. الله پیغمبر تم وایي قل
اے پیغمبر دی خپل امت ته وایا دی مسلمانانو ته وایا قل دا اعلان امر دی دی ته اعلان وکا دی ته وایا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا چې دا الله په فضل سره او پر رحمت د الله سره فبذلك فليفرحوا په دې د خوشحالي اظهار وکړي دې خوشاله شي. علامہ مجاہد رحم الله فرمایي بفضل الله دا الله فضل چې قرآن دی وبرحمته او پر رحمت د الله سره ان جعلنا من اهل القرآن چې مونږ قرآن والو ګرځولو. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای بفضل الله دا الله په فضل سره چې ایمان دی وبرحمته او پر رحمت د الله سره چې قرآن دی فبذلک فلیفرحوا دی مسلمانان ته وایي چې په دې ایمان باندې د خوشاله اظهار وکړي په دې قرآن باندې د خوشاله اظهار وکړي. نن دی ماشومان سره مونږ په دې خوشالۍ کې هغه سره شریک یو مونږ په څه خوشالي کوو. نن په علاقه کې په یو کورنۍ کې د نکاح تقریبي یا د واده تقریبي څومره ګرمه ګرمي وي څومره د خوشحالۍ هغه اظهار وي خپل خپلوان راغلي یاران دوستان راغلي او متعلقین راغلي هغه کورنۍ ته مبارکباد پیش کړي د هغې سره په خوشحالۍ کې شریکي. زما عزتمنو نن مونږ دې ماشومانو سره په دې عظیمه خوشحالۍ کې شریک یو. دا د دې دپاره لویه خوشحالي ده دا د مدرسې دپاره لویه خوشحالي ده د دې د خاندان دپاره لویه خوشحالي ده دا زمونږ د ټولو دپاره لویه خوشحالي ده. مومن مسلمان به په نیکۍ باندې خوشحالیږي مومن مسلمان به د الله په کور باندې خوشحالیږي مومن مسلمان به په دینی مدرسه باندې خوشحالیږي په نیک اعمالو به خوشحالیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړلی شو چې دا ایمان علامت څه دی د ایمان نښه څه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. کله چې یو نیکی تعالی را خوشاله کوي کله چې یو بدی تعالی را خفه کوي نو دا علامه د دې ده دا نښه د دې ده فانت مؤمن چې ته ایمان والی ته ایمان والی. نن مونږ له پکار دي د الله په کور باندې خوشحالي وکړو دا دینی مدرسه باندې چې الله مونږ له دینی مدرسه را کړې ده دا بهترین مبارک مجلس راکو دا زمونږ ماشومان ته دا ختم قرآن کو په دې بخښه دا خوشحالي اظهار دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ایمان علامه ګرځولې ده. دین الله چاته نه ورکوي ایمان الله چاته نه ورکوي. د دنیا مسله دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان الله یعطي الدنیا من يحب ومن لا يحب. الله خو دنیا هر چاته ورکوي من يحب دې کو من لا يحب دې د الله خوښ دې اغلم ورکوي د الله ناخوښ دې اغلم ورکوي. کافرانو له څومره دنیا ورکړي د الله دشمنان دي د دین اسلام دشمنان دي لیکن دنیا یې ولا ورکړي ده الله مؤمنان لم دنیا ورکړي. لیکن ان الله لا يعطي الدين الا من يحب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دین هغه چاته ورکړي چې د الله خوښي. گلشاوالو تاسو د الله خوښي ځکه تاسو د جماعت او مدرسه درکړې ده تاسو د الله خوښي ځکه د پوره تحصیل نه د بهترین علما د جید علما او راضی او دلته هغه درس او تدریس کوي کنه غریزه علاقه د مټی نو د خواځاخیل نو د صخرې نو د یو ځینو د بل ځینه هغه چید علما هغه راضی او تاسو دیزی کې دینی خدمات کوي دا ستاسو د پر ډیره لوی د خوشحالي خبره ده. دا یو عظیم درسګاه ده معلومیږي دا چې ستاسو مشرانو یا په تاسو کې به داسې نیکان خلک چې د الله خوښ دی او الله ولا دا مدرسه او دا نعمت ورکړی دی او کو زما عزتمند مونږ قدر ونه کو نو الله خو بې پروا ذات دی الله دا مدرسه اخیستی شي الله دې نه کړي
بل ځای ته منتقل کی. مونږ او تاسو له د دې مدرسې قدر پکار دی، د دې عظمت او د دې شان په زړه کې ښودل پکار دي، دې سره مینه محبت پکار دی، د دې ضروریات هغه مونږ خپل ضروریات ګڼل پکار. دا زما دینی ضرورت دی، دا مدرسه زما دینی ضرورت دی، د دې ضروریات هغه زما ضروریات دي چې راځو دغه ضروریات د خپل وس مطابق پای کې احساس او شریکي. راځو مینه محبت کو، هیڅ نه مینه محبت کو، دا مینه محبت هم ستا حصه ده پکې. اے دعا غواړو دې مدرسې دپاره چې یا الله دا مدرسه تر تله قائم او دائم ساتي، شاداب او سرسبز ساتي، او د هر قسم شرور نه، د دې د منتظمینو نه، د دې د علما کرامو نه هغه دی الله محفوظ کی. او مشر شیخ حضرت رحمه الله چې داغه دا لګولې هغه بهار دی او بوټی دی، داغه روح ته دعاګانې کو چې الله دې داغه روح په دې باندې خوشحاله کړي. او کم مشران چې دي لکه حضرت مولانا حاجی فهیم صاحب دامت برکاتهم العالیہ، دغه رنګې ناظم محترم مفتی سیف الله دامت برکاتهم العالیہ، او دا نور مشران حضرت داود صاحب دامت برکاتهم العالیہ، دا نور مشران د دې لپاره دعاګانې غواړو چې الله دې دې له صحتونه ورکړي، الله دې دې له مزید توفیق ورکړي، د دې په ژوند کې علم کې عمل کې الله برکت واچي، چې دا بهار دا گلشن تر و تازه وي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.